ماشومان به جماعت ته راولې نه کې ماشومان به د جماعت نه وباسي. ماشومان به څه نه کوي، جماعت نه به نه وباسي. داسې کار وکړه چې ماشومان دې راوستو، نابالغه دې راوستو، خو داسې ماشوم نه چې مثال په طور د جماعت کې غل میچازې کوي په دغې نه پوهېږي، داسې ماشوم به نه راولي. لیونی به هم جومات ته نه راولي که غټ دی که وړوکی دی. لیکن داسې ماشومان چې دا ناست دي، مثال خبره کړو، داسې ماشومان ته راوسته جومات ته، دوی ته به اوس قارېږي نه چې تی د دې غاړې په دې کوی، زه د دې غاړې په دې کوم، تی د هغې غاړې په ټونګ وایي، زه د دې غاړې په ټونګ وم، دا بل پې د دې غاړې راځي او دا بل پې د دې غاړې. دا چې څوک دا کار کوي دا د ممن منع مساجد الله د لاندې داخل دی. دا د الله د جوماتونو نه خلک منع کوي. نو چې ماشوم دې راوس، یو طریقه دا ده چې دویم سب دې ورله جوړ کو، نو مشر ورسره ودروه چې ورانې ونه کړي. یو طریقه علماء دا ښودلي. دویمه طریقه دا ده چې ته وایې چې زه به د خپل بچي باندې د چا ګزار نشم زغملی چې څوک وله په جومات کې ګزار ورکړي. استاد جي وایي دا نه زغمو، دا ښه خبره نه ده. ماشوم به راولې په خپل صف کې باید ځان سره برغ ودروي. لکه مثال په طور حاجي صاحب ځان سره نوسې راوست، دا نوسې ځان سره راوست، دی وایي چې شاته ودروم نو دی ورانې کوي، واړه ورسره انګتې اچوي. نو شاته به سره مولي صاحب مشر ودروي، نو که مشر ودروي نو هغه که دی بیا انګته واچوي نو هغه ګزار ورکوي. نو چې ګزار ورکړي نو دا زه نشم زغملی. دا به نه دا کیسه کې دی نه وي چې زما نوسې څوک وي. حاجي صاحب به داسې کار کوي چې په ړومبي صف کې به د خپل نوسې د ځان سره برغ ودروي. څه به کوي؟ خپل نوسې به د ځان سره ودروي. نو چې د نوسې راوستی دی جومات ته، ځان له ودرېږي، ورپسې به خپل نوسې یا زوی ودروي. نو که مثال په طور ده راوستی دی، خپل زوی راوستی، ورور یې راوستی، وایي چې شاته ورته واړه انګتې اچي او دې د وړو سره پرځول کوي. نو حاجي صاحب سره ماشوم ودرې، نو ورپسې ته ودرېږه، د ځان سره خپل ماشوم ودروه. نو که بل چا راوستی دی نو مشر ودرېږه، ورپسې دا بل ماشوم ودروه. په دې طریقه باندې سب جوړ کړه. اوس ستا ماشوم ستا خوا ته ولاړ دی، نو چې ورانې کوي نو خو تادیبن یو ګزار ووه که نه، مانځه کې به یو ګزار ووه، مانځه کې راټینګ که کېنوی. خو لکه مثال په طور دا خو دومره وړوکی نه چې په سب کې به ورانې کوي، او چې دا کم بیخي سب کې ورانې کوي دا بیا جومات ته هم لکه ښه خبره نه ده. خو صرف واړه منع کول په دې نیت باندې چې ستا زما زوی ته ړخړلی، زما بچي ته دې ړخړلی او زما ستا هغې ته خړلی، نو بچي به جومات ته بند. چې دا چا ماشومان یا حق پرست علما یا دینداره یا منځګزاره د جومات نه بند کړو، ممن منع مساجد الله د لاندې داخل. او څوک چې د جوماتونو نه منع کول کوي، دا سړی د یهودو په سب کې به راپاسي. او تاسو ته پته ده چې یهود به چېرته ځي؟ دا به جنت ته ځي که نه؟ یهود به جنت ته ځي که نه؟ د جنت غاړې ته به روان وي او د ځان سره به کسان روان کړي، نو د هغوی سره به راپاسي، نو که جنت ته ځي چې د یهودو په دې سب کې به راپاسي او د نسوارو برېږي. نو واړه به د جوماتونو نه وباسئ، واړه به جومات ته راولئ. د پیغمبر طریقه دا وه. او که نه دې زمانه کې بل پیغمبر راغلی او وایي چې زه پیغمبر یم او آخري رسول یم، او هغه راوستي دي چې جومات کې که زه آخري رسول یم، نه یې پرېږدم، ستا هغه پلار دی په ما پرېږدي. نو بیا د چا مجال شته؟ خو آخري پیغمبر دی، څوک بیا پرېږدي. او چې یو سړی وایي چې نه زه پیغمبر نه یم، نو دا ماشومان به راځي او دلته به مونځ کوي او سبق به وایي او درس به کوي. هسې ته ووایه چې دا ماشوم زه د جومات نه وباسم چې نه به راځي، ګیټ آوټ، جومات ته به قدم نه ږدي. نو هسې ته ووایه چې دې د دې هلک عمر ته رسي، دې به د جومات ګیټ وپېژني، دې ما زورلی دی که نه دی زورلی، دې ما رټلی دی که نه دی رټلی. چې دې ما رټلی دی نو دې د جومات دا ګیټ بیا په دومره عمر کې هم نه پېژني. نو چې په دومره عمر کې هم د جومات ګیټ ونه پېژندو، نو چې د حاجي صاحب وخت ته ورسېدو نو دله به بیا مونځ هم نه ورځي. قرآن دور کی بات هو، مونځ به ولم نه ورځي. نو چې دا ماشوم تا ورټو او ودې زورو، نو بیا لکه دې که بوډام شو خو دې جومات طرف ته نه ګوري، دې تا ویاره دله تاړه مات کو، دله ګوره چې جومات ته راغی که نه،
چې ماشوم جماعت ته راغی نو چې دې چې وځي نو سلام ورسره وکړو بچی ته راغلی ښکلې کا او په سر ولا لاس راکاږه 10 روپۍ ولا په جیب کې کېده نو هغه وروره نو دلته به یې زه په دې کوم او دغلته به یې ته په دې کوې او دغلته به یې حاجي صاحب په دې کوې دلته به یې دې په دې کوې دلته پکې بختي امیر باچا راشي کار وران کړي بله ورځ مونږ وایه لکه په درس کې واړه نشته نو هغه وروره دلته را ټونګاري نو درس کې د ممن منع مساجد الله د لاندې داخل دی او چې څوک وایي چې دا دې ګپ لګي تفسیرونه پرې وګوره د جوماتونو نه واړه مه وباسئ دا مونږ یو عاجزانه افیل او درخواست کوو چې واړه جوماتونو ته راولئ کښېنوئ سبق پې ووایئ مونځ ورته زده کړئ چې ته یې نه رالېږې او مونځ نه یې دلته شړندې به مونځ یې زده کړي نه شي زده کولی